बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रानो कतुनको प्रोग्राम नूर इस्लाम की तासु ته هرکلی نن مونږه خبره کوو په دې پروګرام کې به د هوایي ډزو حوالې سره چې په دغه خوشحالۍ په موقعو باندې چې کوم هوایي ډزې کیږي دا خلکو ته څومره نقصان رسي، د کومره خلکو چې کوم دی نو دا ژوند تباهي او څومره خاندانونه دې سره متاثره کیږي. اسلام یو مکمل دین دی او مونږ ته د هر ژوند په باره کې د هر اړخ په باره کې رهنمایي راکړې ده چې مونږ به د خوشحالۍ په موقع کې او د غم په موقع کې کم آداب سره ژوند تیرو. مونږ ته یې حدونه مقرر کړي دي. اسلام د هر څیز چې کوم دی نو حد مقرر کړی دی، هغه که د مونځ دی، که د عبادت دی، که د روژې دی، که د زکات دی، دغه شان چې کوم دی نو د خوشحالۍ او د غم دپاره هم آداب مقرر کړی شوي دي. نن به په دې خبره اترې کوو چې دغه هوایي ډزې څومره نقصاني دي او شریعت لحاظ سره دغه هوایي ډزو ته په کوم نظر کتلی شي. د نور په شان مونږ سره نن هم موجود دي مفتي عبدالغفار قادري صاحب. مفتي صاحب تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایم. څنګه ښې هفته ښه تېره شوه؟ او د پروګرام د دویمې برخې لپاره کوم چې مونږ سره د نعتخوان برخه ده، پای کې مونږ نعتونه تاسو ته شاملو. هغې دپاره مونږ سره موجود دي محمد عثمان. تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایم. مفتی صاحب پهله به تاسو له راځم، زمونږ چې څنګه نن ټاپک دی هوایي ډزې، د اکثر د خوشحالۍ په موقعو باندې دغه هوایي فایرنګ کیږي، هغې د وجې ډېر زیات نقصانات کیږي. اسلام مونږ ته د خوشحالۍ او د غم دپاره څه آداب ښوولي دي؟ جی بسم الله الرحمن الرحیم. اسلامی تعلیمات د ژوند هر اړخ ته موجود دي. هر څه په باره کې اسلام مونږ ته طریقه ښودلې ده چې دغه وخت به داسې تیری چې خوشحالي راځي. نو دا هم د ژوند یو اهم موقع وي اور خدای دې نه کړي چا باندې غم راشي، نو دا غم هم د ژوند سره تړلې خبره ده. نو غم او ښادي دواړو دپاره اسلام چې دی هغه قوانین بیان کړي دي او زموږ مشرانو چې غم او ښادي دا یو بل ورو خور دی. دا چې غم راځي نو ښادي به هم راځي، چې ښادي راغلی غم به هم راځي. خو دغه ښادي یو داسې موقع ده چې دا د الله جل شانه طرف نه موږ لپاره یو موقع ده چې موږ دې نه راتلونکي ژوند کې لویه فایده حاصله کړو. لکه یو حدیث پاک کې نبی علیه الصلوۃ والسلام مبارک موږ ته ډېر ښایسته نسخه ښودلې ده. هغې مبارک فرمایي چې ته خوشحالۍ په وخت کې رب یاد ساته. حدیث پاک کې نبی علیه الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي چې ته چې کله در باندې خوشحالي راشي نو رب پیژنه، رب ذوالجلال یاد ساته. چې کله تا باندې غم راشي، تکلیف راشي، رب به تا یاد ساتي. نو چې کله خوشحالي راله نو انسان له دا نه بل پکار چې بس دا خوشحالي ده او همیشه به دغه شانته خوشحالي وي. نو خوشحالي نه وروسته بیا غم هم راځي، دا ورو خور دی، یو راغلی نو بل به هم راځي. نو بیا مونږه معامله الټه کړې ده، خبره الټه کړې ده. مونږه غم کې رب ذوالجلال یاد ساتو، دعاګانې کو، ډړاګانې کو، بیا معافیانې غواړو. او چې کله خوشحالي راشي نو بیا رب ذوالجلال مکمل هیر کو. نو دا راغلی خوشحالي دا د راتلونکي غم نه خلاصېدو یو لاره ده، یو موقع ده. نو موږ له دا کتل پکار دي چې دغه ژوند کې غم هم راځي، خوشحالي هم راځي، څنګه ورځ هم راځي، شپه هم راځي، دا تړلي یو بل سره. دغه شان د غم ښادي هم تړلې ده. نو دغه ښادي چې کومه راغلې ده دا د اسلامي طریقې کار مطابق چې کله تیر کو نو دې د وجه نه راتلونکي غم به موږ باندې به آسان شي، غم به موږ باندې سپک شي. نو چې کله موږ خوشحالي مناوو نو یاد ساتئ چې موږ له پکار دا دی چې موږ هغې کې غور فکر وکړو چې موږ نه داسې وکار په خپله ښادۍ کې په خپله خوشحالۍ کې ونشي چې د هغې د وجې نه بل مخلوق ته، بل انسان ته، بل ګاونډي ته، مسلمان ته ترې هغې نه نقصان ورسېږي. که داسې وکار موږ نه په ښادۍ کې کېږي نو یاد ساتئ بیا دغه ښادي به ختم شي، خو د هغې ګاونډي، د هغې مسلمان، هغې انسان هغه خیرې هغه چې کله بیا دغه انسان ته لګي چا نه شدت ته تکلیف رسېدلی دی نو دغه ښادي به لږ ورځو پس دته بیا غم کې بدل شي. نن موږ ګورو چې واده خو ښه په ډنګه ډونګه وشي او ښه د رب ذوالجلال په نافرمانۍ کې وشي، خو چې کله میاشت نه تېرېږي چې بیا هغه د انګور اخواښې خپلو کې جنګ جګړې شروع وي. انګور د بیا خپل د خاوند چې کومې خویندې دي اندروریانې هغې سره جنګ جګړې شروع وي، کور کې بې اتفاقي وي. د هغې وجه دغه وي چې دغه خوشحالۍ کې مونږ په خپل کور کې شیطان را دننه کړي، هغه کارونه کړي چې په هغې باندې رب ذوالجلال خفه شوي او شیطان خوشحاله شوي. نو بیا شیطان خدا نه غواړي چې دغه ښادۍ دا کور کې دی ښادي باقي پاتې شي او دې همیشه خوشحاله وي. هغه بیا خپلو کې جنګول کوشش کوي. نو هوایي فایرنګ هم داسې یو کار دی چې ټول ناول خو ګاونډیانو ته تکلیف وي. ډزو د وجې نه ګاونډ کې مریض به وي، هغې کې وړوکي ماشوم به وي، هغسې خلک به وي چې هغه به زړه نه کمزوري وي. نو دغې ډزو د وجې نه هغې ته هم تکلیف رسیږي. او بیا لوی تکلیف دا رسیږي چې کله دغه خلک هوایي ډزې کوي
نو هوایي ډزو د وجه نه سونو ګولې اسمان طرف ته ځي صحیح او نن سبا خو الحمدلله خلک ډېر تعلیمي یافته دي ته پته ده چې ځمکه کې خدای پاک کشش څخه لیکي دی ګریویټي د هغه ځمکې ته ځان ته شي راکاږي نو څومره پاور باندې ګولې برځي هغې نه ډبل پاور باندې بیا ځمکې طرف ته راځي صحیح چې کله ګولې واپس ځمکې ته راځي نو سونو ګولې چې بره لاړ شي نو په ځمکه باندې بیا انسانان پاتې کیږي صحیح دغه انسانان هم په کثیر تعداد باندې پاتې کیږي نن سبا آبادی ډېر زیات شو کورونه ډېر شو نو ښکته کورونه هم ډېر زیات انسانان هم ګرځي را ګرځي دا سونو ګولې چې ښکته راځي نو د دې خبرې خطره شته چې دغه سونو ګولې نه به 10 کسان 20 کسان خامخا زخمیان کیږي صحیح نو چې کله دغه کسان په دغه ګولو باندې زخمی شو نو یاد ساتئ دغه بېګناه چې کله په دغه تکلیف باندې مبتلا شي نو هغه وخت کې د هغه د زړه نه هم خیرې خیږي دغه د کور والو مور او پلار د زړه نه هم خیرې خیږي او کوم پورې دغه تکلیف د هغه وي بعض اوقات خلک پکې معذور شي ټول عمر هغه معذوره هغې په دغه هوایي فایرنګ هوایي ډزو د وجه نه هغې پکې اخته شي نو ټول عمر دغه معذورۍ کې اخته وي ټول عمر هغې په کټ کې ملا سي او هغې خیرې کوي صحیح مفتی صاحب مونږ کتلی چې خلک وي مال خدای دولت را کړی دی مالدار ما پیسې دي را سري هغه پیسې په دغه شکل کې هغې لګي ډزې کوي نور پې چې کوم دی نو فضول خرچیانې کوي که چر یو کس صاحب جایداد دی دولت دی ورسرې پیسه ده ورسرې او هغه واده کوي نو شریعت ده ته د څومره خرچې اجازه ورکوي چې ته واده ته په دغه واده باندې ته څومره خرچه وکړو په کوم طریقه باندې چې شریعت دایره کې هغه راشي جی واده دپاره ټول نه اهم کار چې شریعت یې ښه یاد ساتئ هغه د ښځې حق مهر دی صحیح دې دپاره اسلام څه لیمټ نه دی ایښی که یو انسان په کلي معاشره کې څومره لیمټ روان دی نو هغه لیمټ ساتل پکار دی هر یو خاندان د هر یو محلې علاقې خلکو خپل یو لیمټ وي نو خپل هغه خاندان لیمټ ښه دی چې هغه انسان وساتي او که چېرې څوک د هغې نه زیات ورکول غواړي شریعت پې پابندي نه دی ایښی خو یاد ساتئ چې دغه حق مهر چې هغه شریعت فرض کړی دی د نه بغیر نکاح نه کیږي دا نکاح کې لازمي ده دا د نکاح رکن دی دا نکاح کې مقرر پکار دی که مقرر نه کړو نو بیا شریعت مقرر کړی دی نو دا حق مهر لازم دی خو خلک دغه حق مهر ته غاړه نه ږدي ټول عمر تیر شي بوډاګان هم شي او حق مهر ادا کړی نه اوس موږ ته ډېر مسلې داسې راځي چې بعض اوقات زنانه وفات شي بوډۍ زنانه وي او د هغې حق مهر پاتې وي خاوند وفات شي او د هغې خاوند خپل ښځې له حق مهر نه ورکړي نو دغه حق مهر چې دا د نکاح کې اهم کار دی شریعت مقرر کړی دی دا به ټول اول ورکولی شي او هغې دپاره لیمټ نشته او دویم هغې نه وروسته بیا ولیمه ده نو دغه ولیمې کې بیا کوشش پکار دی چې انسان د خپل وس مطابق وکړي داسې ولیمه نه ده پکار چې هغې کې انسان ډېر زیات ځان قرضداري کړي او صرف خلکو ته ښودنې دپاره نبي علیه صلات وسلام مبارک په خپل ژوند کې چې کومه نکاحونه کړي دي هغې کې داسې ولیمه هم شوې ده چې په دسترخوان باندې صرف کھجورې اور هغې زمانې چې کوم خوراک و هغه شیونه پکې پراته او ډېر لوی ولیمه هغې مبارک نه ده کړې نو ولیمې دپاره قانون دا دی چې انسان به خپل وس ته ګوري یو صحابي نبي علیه صلات وسلام بعد رالو هغې په کپړو باندې یو رنګ لګېدلی و چې هغې زمانې هغه واده هلک هغه نښه وه نو دوی به تپوس وکړي چې تا واده کړی وي شي او قربان وي مهر دې ورکړی وي شي او قربان مهر مې ورکړی د سرو زرو مقدار بیان کړي چې دومره سره زر ما ښځې له مهر ورکړي دي بیا دوی مبارک فرمایي چې ولیمه وکړه اگر چې یو ویزا لاله کې خو ولیمه وکړه نو اسلام کې دغه یو حق مهر اور نکاح په وخت کې که چېرې انسان خپل وس مطابق څه خواږه ورکولی شي اور ولیمه دا اهم کار دی دې کې بیا خپل لیمټ ته کتل پکار دی چې ولیمه کې انسان څونه وس دی عمره وکړي او دې نه علاوه کوم نور رسومات نوم کو نور چې زموږ په معاشره کې کوم خبرې خوري دي نو هغې کې یاد ساتئ چې موږ به ګورو چې دغه رسم دا د اسلام قانون نه خلاف خو نه ده اسلام د خوشحالو مذهب د خوشحالۍ نه منې نه کوي خوشحالي انسان روزانه کولی شي خو د هغې دپاره یو قانون دی یو طریقه ده چې بل انسان ته پکې تکلیف نه وي صحیح مفتی صاحب دا وخت موږ سره یو کالر دی جی السلام علیکم څوک خبرې کوي د کوم ځای نه وعلیکم السلام جی څوک خبرې کوي زه د پېښور نه عایشه خبرې کوم جی جی څه به ویل غواړئ دا خو مې وروري درته پوښتنه کوم چې دغه وظیفې چې د خلک هغه کې مینسز کې وظیفې کولی شي د کومې وظیفې چې وي که نه دا کولی شي مفتی صاحب تاسو دې کوېشن واورېدی تاسو لږ دوباره وایي تاسو صحیح تاسو ته مفتی صاحب جواب درکوي زنانه کوېشن دا و چې کله مینسز راشي د زنانو په هغې کې وظیفه کول جایز دي کولی شي که نه جی کومې زموږ خویندې زموږ د میندې دغه فطري یو تکلیف راځي په میاشت کې دوی باندې خدای پاک یو فزیکلي دا ایښې ده نو دغه وخت کې یاد ساتئ مونځ منې دی او یو د قرآن پاک تلاوت منې دی
روژه منې ده. دې نه علاوه هغه وظایف چې هغه قرآن پاک آیت نه سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله اکبر، نو دغه شانته وظایف چې کوم د قرآن پاک حصہ نه ده، قرآن پاک آیت نه دی، هغه وظایف زنانه دغه ورځ کې کولی شي. درود شریف ویلی شي، نور داسې کوم احادیثو کې دعاګانې راغلي دي هغه کولی شي. صرف مونځ منې دی او دغه وخت روژه منه ده، قرآن پاک تلاوت کول منې دي او نور دغه وظایف کولی شي. صحیح. مفتی صاحب زمونږ چې نن کوم ټاپک دی هغه د هوایي ډزو حوالې سره دی. مونږ ګورو د ودونو سیزن دی ډېر زیات زمونږ په ارد ګرد چې کوم دی نو ډېر زیات ودونه کېږي، هوایي ډزې پکې بیا لازمي کېږي. اکثره مونږ کتلي چې هوایي ډزې ډېرې زیات کېږي. په دغه ودونو کې دغه هوایي ډزو ته شریعت په کوم نظر ګوري؟ جی اسلام ته چې دغه هوایي ډزې را مخامخ کو نو هوایي ډزو کې د یو څو خرابۍ شته دی چې هغې د وجه نه د اسلامي قانون دغه هوایي ډزو ته حرام وي. صحیح. چې څوک دغه هوایي ډزې کوي د یو حرام کار وکړو، یو ناجایز کار وکړو. حدیث پاک راځي نبی علیه الصلاة والسلام مبارک امام مسلم د حدیث پاک را نقل کړی چې تاسو به خذف نه کوئ. صحیح. نبی علیه السلام به عربی کې منع وکړه خذف. بیا خذف وضاحت چې د محدثینو او علماء کرامو دا کړی دی چې انسان په ګوته کې کاڼې داسې ونیسي او خلکو طرف ته داسې ولړه کړي. صحیح. نو نبی علیه السلام مبارک په زمانه کې چا دغه چانته کار کړی و نو دوی مبارک منع وکړو چې داسې کار مه کوئ. نو هغه کاڼې هغه لاس کې نیولو خلکو طرف ته اوچتولو دې ته خذف ویلی شي. دا د دغه هوایي فایرنګ سره ده. خذف کې خو صرف دومره ده چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې تاسو دغه کاڼې ولې نو نه دې باندې ښکار کیږي او نه په دې باندې د اسلام دشمن ته نقصان رسیږي، بلکې دا خو دلته کې د یو انسان غاښ مات کی او یا به دغه سترګه چې د هغه خوږ کي. نو نبی صلی الله علیه وسلم باره دغه حدیث پاک کې د خذف نه منع کړی. د خذف چې دی دغه هوایي فایرنګ سره مشابه دی، خو هوایي فایرنګ د خذف نه هم ډېر خطرناک دی. دغه وړوکې کاڼې چې خلک انسان ولي نو هغه به یا سر باندې ولګي یا بدن باندې ولګي، معمولي تکلیف ورته ورسوي. خو دغه هوایي فایرنګ داسې دی که دا خدای مکه په سر باندې ولګي نو انسان ورسره مړ کېږي هم، او که زړه باندې ولګي نو د هغې د مرګ خطره هم شته. او که بدن په بل ځای کې سترګه کې یا په غوږ کې یا په بدن کې لاس او خپه باندې ولګي نو د هغې ځای د معذوره کېدو خطره هم شته. او داسې واقعات شوي دي، داسې واقعات زموږ په میډیا باندې راغلي دي چې هوایي فایرنګ د وجې نه د دواړو سترګو نظر هم ترې دی. صحیح بالکل. داسې هم شوي دي چې هغې په لاس او خپه چې دی هغه معذوره شوي دي. نو دغه شریعت چې دی دغه خذف دغه حدیث د وجې نه دغه هوایي فایرنګ ته د خذف نه هم زیات سخت حکم دی چې د هغې حکم د حرام دی. کوم یو کار چې دی یو حرام کار ته رسی نو هغه کار هم حرام وي. صحیح. ګرانو کتونکو پروګرام کې دا وخت مونږه یو وړه شان دمالو، بیا راځو هم په دې ټاپک به خبرې اترې کوو. مونږ سره اوسئ. ګرانو کتونکو پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی نن مونږ خبرې کوو د هوایي ډزو حوالې سره چې دغه هوایي ډزې زمونږ د خوشحالۍ په موقع چې کله کیږي نو دا ډېر زیات نقصان رسي هم ځناورو ته او هم نورو انسانانو ته، او زیاتره داسې پیښې هم مخې ته راغلي چې ډېر انسانانو ژوند یې اخیستی دی. ګرانو کتونکو تاسو هم که په دې حواله څه پوښتنې لرئ نو تاسو مونږ ته کار کولی شئ. مفتی صاحب مونږ سره موجود دی، هغوی به ستاسو د سوالونو جوابونه ورکوي. مفتی صاحب هوایي ډزو د وجې اکثر کیږي خلک زخمیان شي، جوبل شي یا معذوره شي. کله چې دغه هوایي ډزو نه څوک چاته نقصان ورسي، زخمی شي، شریعت په دې حواله څه وایي؟ بالکل دا د یو اهمه خبره ده چې کله یو انسان د بل انسان نه تکلیف شي نو دغه سړی چې چا د لاسه د بل انسان په تکلیف شو نو یاد ساته چې په دې باندې شریعت جرمانه ایښې ده چې یو انسان د لاسه بل انسان زخمی شو. او دغه جرمانه بیا چې مونږ د نن زمانې په اعتبار سره وګورو نو هغه ډېر لویه جرمانه ده. که انسان دغه شرعي مسلو باندې عمل شروع کړي او دغه جرمانه یو قسم ادا کړي نو زما دا یقین دی چې بل سړی به بیا هوایي ډزې ونه کړي. لکه د یو انسان د یو لاس یوې ګوتې ته نقصان ورسېدو نو د هغې دپاره شریعت د لس ګوتو د لس لاس هغه ګوتې چې دي د دپاره 100 اوښان چې دی هغه دیت مقرر کړی دی چې کله یو لاس د انسان د یو لاس دغه یوه ګوته چا نه هوایي ډزو د وجې نه یا داسې څه واقع د وجې نه هغه په تکلیف شو، هغه ترنه ختمه شوه نو د هغې دپاره یو لاس باندې 50 او دواړو لاسو باندې 100 اوښان. نو یو اوښ مونږ حساب لګو نو هغه نن سبا تقریبا کم از کم 4 لاک او 5 لاک روپۍ باندې یو اوښ دی. نو چې یو اوښ 4-5 لاک باندې دی او په یو ګوته باندې 10 اوښان دي نو چې یو سړي هوایي ډزو د وجې نه چې بل انسان په هغې تکلیف شو او هغه نه 10 اوښان واغستلی شي لکه 50 لاک روپۍ واغستلی شي
دومره لوی جرمانه هغه مقرر شي او هغې نه واخیستلی شي نو معاشره نه دغه ګند او دغه روانۍ او دغه چې کوم غلط رسم و رواج دی دا به ختم شي. نو اسلام د انساني زندگی ته دومره اهمیت ورکړی دی، انساني بدن ته دومره اهمیت ورکړی دی چې دغه یو ګوته باندې 10 اوښان دي او د ګوتې یو بند باندې د پاسه 3 اوښان دي. دا یو بند دومره قیمتي دی چې دې باندې د پاسه 3 اوښان چې د هغه دیت مقرر دی، د جرمانه مقرره ده. نو که چېرې یو بند ته نقصان ورسولو نو تقریبا 12-13 لاک روپۍ جوړېږي. صحیح. مفتی صاحب دین علاوه مونږ کتلي اکثر پکې خلک معذوره شوي دي، خپې لاسې کار پرېښودی، د هغې دپاره بیا څه حکم دی؟ بلکل کوم انسان چې یو لاس معذوره شو نو په هغې باندې شریعت به 50 اوښان هغه دیت مقرر کړی دی چې 50 اوښان له چې 4 لاک کې ضرب ورکړو نو 2 کروڑ روپۍ شوې. صحیح. نو 2 کروڑ روپۍ چې یو سړي نه چې هغه هوایي فایرنګ وکړي او بل انسان ته نه په عذاب شي او هغه تکلیف شي، هغه معذوره شي، واغستلی شي، نو معاشره کې به یو مثال جوړ شي، بل سړی به چرې هم داسې کار نه کوي. او دغه هوایي فایرنګ کې یو لوی نقصان دا هم شته بل چې بعض اوقات هغې نه سټریټ فایر وشي، مخامخ ډزې ته نه وشي. صحیح. مونږ داسې واقعیات لیدلي دي، داسې ودونه مونږ خبر یو ترې نه چې هغې کې هغه کس هوایي ډزې کولې خو تجربه یې نه وه، یا لاس خطا شو یا وجرېده یا څه مشین ته نه خطا شو، نو هغه نه ښکاره ډزې شوي دي ښکته او ښکته کسان ته نه لګېدلي دي. صحیح. مفتی صاحب ستاسو خبره به جاري ساتو. دا وخت مونږ سره یو کالر دی. جی السلام علیکم. څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟ علیکم السلام. سمینا خبرې کوم چاته نه. جی جی. تاسو ته بچی سلام او مفتی صاحب ته سلام. جی وعلیکم السلام. او زما د ډیر وخت نه یو مسله ده ما چې مفتی صاحب نه په دې رهنمایي وایم. جی زما نه مخکې یو خور فونو کاغیم دغه مسله بیان کړه خو چونکې زما لږه بدله مسله ده. جی جی. مفتی صاحب د ډیر وخت نه واتو کالو نه ما ته مسله ده د رسوله او مطلب ماهواري خو میم وي خو لکه بس ټول میاش زما یو شانه دي نو زه ټیک ټاک مونږ نشم کولی. مطلب دغه حالاتو کې زما مونږ ته زړه نه کېږي یا زما ضمیر نه مني چې زمونږ کوم دغه حالاتو کې او یا روژه ټیک نشم نیوی. نو تاسو په دغه زما رهنمایي وکړئ چې آیا د 10 ورځو نه دا څیز زیات چې زما د 8 کالو نه دا تکلیف دی نو مونږ پکې کول جایز دی یا پکار دی چې وشي او یا روژه نیول پکې پکار دی چې وشي؟ ما چې تاسو یا د دې دپاره چې ما له تاسو څه وظیفه راکړئ چې خدای پاک زما را تکلیف ختم کړي. صحیح. تاسو ته مفتی صاحب جواب درکړي. ډېره مهرباني، خوشحاله اوسئ. جی د خو ډېره هم خبر وکړه. بعض اوقات بعضې زموږ خویندې زموږ میندې هغه داسې بیمارۍ باندې بیمار شي چې د هغې هغه چې کوم ټایم ډیوریشن یې هغه لږ زیات شي. صحیح. کوم لیمټ خپل عام طور باندې هغې نه ټایم ډیوریشن سوا شي د میاشتې دغې بیمارۍ. نو میاشت بیماری آخري ټایم ډیوریشن شریعت هغه 10 ورځې ایښې ده. که 10 ورځې نه وروسته هم دغه تکلیف دغه بیماری دغه د وینې هغه تکلیف زنانو ته جاري وي نو یاد ساتئ بیا دغه زنانه به 10 ورځې پوره شي، بیا به غسل وکړي او مونځ به هم شروع کړي، روژه به هم نیسي، تلاوت هم کولی شي، د ژوند څنګه نارمل ژوند دی هغه شانتې به تېروي. نو سره د هغې بیمارۍ نه دغه زنانه به دغه مونځ کولی شي او دغه تلاوت هم کولی شي او روژه به هم نیسي. خو صرف دومره احتیاط به کوي چې هر یو مونځ ته به نوی اودس کوي، نوی چارندام چې ورته مونږ وایو هغه به هر یو مونځ ته نوی کوي ځکه چې دغه زنانه اوس معذوره ده. شریعت کې دغه شانته انسان ته چې د هغې بیماري که هغه لاس وخت په باندې زخم د هغې نه مسلسل وینه بهیږي یا ګندګي ته نه روانه ده، دانه ده دانې نه ګندګي، نو هغې دپاره بیا دغه سړی معذوره شو. نو دغه سړی به بیا هر یو مونځ دپاره نوی اودس کوي، دغه شان زنانه به هر یو مونځ دپاره نوی اودس کوي او بیا دغه بیماری دغه تکلیف سره به دوی مونځ کوي، د دوی مونځ ټیک دی او د دوی په مونځ کې څه فرق نه راځي، تلاوت هم کولی شي، څنګه نارمل ژوند زنانه تېروي نور ټول کارونه ژوند هغه کولی شي. صحیح. مفتی صاحب هغې وظیفه هم غوښتې جی وظیفه دغه بیماری نه خلاصېدو دپاره د خدای پاک نامه ده سلام یا سلام، دغه وظیفه د زنانو سره ټایم وي که ورځ کې 1000 پیره ویلی شي 2000 پیره ویلی شي خو هر څونه ټایم لګي هر څو ورځې لګي دې 100 لاک پیره 1,25,000 ځل یا سلام ووي که میاشت لګي 2 لګي دغه ووي انشاءالله العزیز دا بیماري به د دې ښه شي. صحیح. مفتی صاحب خپل ټاپک ته دوباره راځو. تاسو د شریعت حوالې سره خبره کوله که چېرې یو ګوتې ته نقصان ورسي یا چا یو لاس ته یا یو خپې ته نقصان ورسي معذور شي، اکثر پکې داسې راځي چې خلک ترې مړه شوي دي. په اسلام کې دغه قاتل لپاره بیا څه سزا مقرر کړی شوې ده چې کله د یو هوایي ډزو نه یو کس مړ شي؟ دغه قاتل چې کله دغه کس معلوم شي چې دغه کلي کې واده او هوایي ډزې کړې وې او زموږ تفتیشي ادارې هغه تحقیق وکړي او خبره ثابته شي دا قتل ده کړی دی، نو دغه قتل بیا قتل خطا کې راځي.
دا بیا قتل عامد نه دی چې دایب کې دا قصاصاً به قتل کېږي، داسې نشي کېدی. قتل عامد هغه وي چې اعلی د قتل وي او اراده هم د قتل وي. صحیح. نو دلته کې اوس دا قتل عامد نه دی، نو دې باندې اوس قصاص نه راځي خو دیت پې شته. صحیح. او دغه سړی عند الله خدای پاک په نس باندې قاتل شو. صحیح. دغه سړی قاتل شو او قاتل دپاره ډېر لویه سزا ده، جهنم سزا خدای پاک تیاره کړې ده. دغې ګناه نه ځان ساتل پکار دي. او دنیا کې بیا شریعت چې کوم سزا مقرره کړې دی هغه سلو خان دي. صحیح. نو سلو خان چې نن سبا مونږ هغې ته ملټیپلای ورکړو نو هغه تقریبا 5 کروڑ روپۍ هغه برابرېږي. دومره لویه سزا مقرره شوې ده. او چې دغه یو کس ته سزا ورکړي شي نو معاشره کې بیا بل سړی به هوایي فایرنګ نه کوي. ځکه هوایي فایرنګ هغه لږ ساعت خوند دي، هغه لږ ساعت چې دی هغه نفس خوشحالېږي. خو چې کله دومره لوی تاوان ورته ښکاري نو انسان بیا پیسې سره مینه او محبت کوونکی سړی دی، د سره په زړه کې مینې محبت پیسه پرته ده چې دومره لوی پیسې ته نه ځي نو بیا د هغې کار نه ځان رسو کوي. صحیح. نو چې کله دومره تاوان ورله ورکړي شي، دغه سزا ورله ورکړي شي نو بیا به دغه زموږ معاشرې نه دغه ناسور ختمیږي. چې کله موږ په خپل معاشره کې دا غواړو چې دغه ناسور ختم شي نو موږ دین ته ورته راځو. دین نه ځان خبرو شي آخرت کې سزا ده، قبر کې سزا ده، آخرت کې سزا ده، دنیا کې دومره لویه سزا ده او خوند یې څه نشته، رنګ یې څه نشته، فایده یې څه نشته، ګټه یې څه نشته. نو بیا دغې کار نه ځان ساتل پکار دی. صحیح. مفتی صاحب مونږ کتلي دي اکثر په دې هوایي ډزو کې که چېرته د کویدنې پروګرام دی یا د واده پروګرام دی، داسې پیښې پکې هم مخې ته راغلي چې هغه زلمې پکې مړ شوي هوایي ډزو د وجې، هغه واده چې کوم دی نو هغه مکمل په غم کې بدل شوي. که چېر یو انسان ته پته چې هوایي فایرنګ د وجې چې کوم دی نو شریعت مونږ ته سوي دا د قانون خلاف هم ده، د اسلامي قانون خلاف هم ده، بیا هغه د هغې باوجود دی دا هوایي ډزې کوي، هغه دپاره شریعت سوي. که چېرې یو کس په خطا کې هغه لا علم وي، هغه ته دې څیزونو پته نه وي، هغې دپاره شریعت بیا څه سزا مقرر کړې؟ اصل کې د اسلامي ملک کې چې معاشره اسلامي وي، ملک اسلامي وي، خلک ګیر چاپېر مسلمانان پاتې کېږي نو د هغې په مینځ کې یو انسان پیدا شو، لوی شو، نو هلته کې لا علمي هغه عذر نه ګرځي. صحیح. که یو انسان یورپ کې یا داسې علاقه کې چې هلته کې مسلمانانو ورسره نشته دی، مسلمانانو معاشره نه ده، مسلمانانو ګیدرنګ ورسره نشته دی، ماحول ورسره نشته دی، هغې کې بیا د ناخبره پاتې شي نو هغې ځای کې د هغې دپاره ناخبري عذر جوړېږي. خو چې کله یو انسان مور او پلار مسلمانان دي، د هغې ګاونډیان مسلمانان دي، هغه جومات ته ځي راځي، هغه خلکو سره مسلمانانو سره ناسته پاسته کوي نو دوی به ځان خامخا دغې خبرو نه خبري چې واده کې به څه کوو څه به نه کوو، غم کې به څه کوو څه به نه کوو. او که چېرې دغه ځای کې دنه بیا داسې لا علمۍ کې غلطي وشي نو بیا دغه شانته اسلامي معاشره کې لا علمي چې دی هغه عذر نه ګرځي. صحیح. مفتی صاحب دا هم سره یو کالر دی. جی السلام علیکم، څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟ وعلیکم السلام. جی زه حضرت علم خبرې کوم د سوات نه. جی آواز لږ تیز کړئ، تاسو آواز مونږ ته ډېر کم راځي. جی زه د حضرت علم خبرې کوم د سوات نه. زه یو خوب وینم نو مفتي صاحب ته دا وایم جی جی چې د ډېر وخت نه زه یو خوب وینم چې لکه په هر میاشت کې یو خیره لکه سپینې اوبه دي او زه پکې میان شپې نیسم، لکه خوب دا دی. صحیح. مفتی صاحب دوی وایي چې زه هره میاشت چې کوم دی نو خوب وینم چې سپینې اوبه دي او زه پکې چې کوم دی نو سپین میان نیسم، د دې تعبیر وایي چې مونږ ته. جی خوب کې د سپینې اوبه چې دا خدای پاک نعمت دی، خدای پاک طرف نه رحمت وي او مال دولت وي. او د میانو تعبیر چې دی د تعبیر چې کوم علما دي هغې لیکلي چې دا ښځه وي. که چېرې دې نکاح نه ده شوی، کویدن نه ده شوی، واده نه ده شوی، رشته نه ده شوی نو انشاءالله خدای پاک به دغه رشته ورکړي او ښځه کې به واده وشي. او که چېرې رشته شوې ده، واده شوی دی، هغې نه وروستو یو واده شوی کس لیدي نو هغې نه بیا د اولاد طرف ته اشاره وي، خدای پاک ورله اولاد ورکړي انشاءالله. نو دی هغه خوب ښایسته خوب دی، خو کوشش داسې وکړي چې ښه کارونو طرف ته راشي، نیک اعمال کوي. چې کله انسان نیک اعمال کوي نو دغه انسان خدای پاک رحمت د لاندې راشي. او چې کله انسان په ژبه باندې رښتیا وي، دروغ نه ځان ساتي نو دروغو نه څوک ځان ساتي دغه خوبونه ډېر زیات رښتیا کېږي. صحیح. کم سړی چې څومره دروغ وي دغه خوبونه رښتیا نه وي، څومره انسان رښتیا وي عمره دغه خوبونه چې هغه حقیقت وي. صحیح. مفتی صاحب د هوایي فایرنګ حوالې سره چې مونږ کله خبره کوو، زمونږ په دې کومه معاشره د پښتنو اکثر په دې کې ګورو بدل زیاتي، بدل لري چې هغه زما په واده کې ما ته ګفټ راکړو، زه به هم هغه ته په واده کې ګفټ ورکوم. داسې مختلف څیزونه. بیا دغه د هوایي ډزو هم دغه یو مسله راځي چې زما په واده کې هوایي فایرنګ کړو، زه به اوس هغه ته چې کوم دی نو په واده کې دغه هوایي ډزې کوم. که چېرې هغه نه کوي هغه لپاره څه داسې کول پکار دي؟ بالکل دا بدل خلاصول پکار دي، خو په ښه کار کې چې انسان یو ښه کار چا ورسره کړي، غم خاده کې ورسره لاس او خپې منډه تړوالي وي یا پیسو امداد یې ورسره کړي وي
یا نور څه ورسره دغه وخت کې ناسته پاسته کړې وي او راغلي او مرسته ورسره کړي نو چې بل باندې هغه تکلیف راغلو نو بل سره هم بیا کول پکار دي. دا هوایي ډزې خو د هغې هغه سړي سره ښېګړه دا ده چې هغه یې منې کړي. صحیح. که هغه هوایي ډزې کوي ستا په واده کې ته یې منې کړې، که هغه ته پوه نه وې یا تا منې نه کړو بیا د هغه واده دی نو بیا پکار دا ده چې هوایي ډزې پکې ونه شي چې د هغه واده په غم کې بدل نه شي. صحیح. مونږ داسې ودونه هم لیدلي چې هوایي ډزې کړي دي او بره بجلی تار لګېدلی دی او بجلی تار را پرېوتی دی او په هغې جنج باندې را پرېوتی دی، خو صرف دومره خبره خدای پاک کرم کړو چې دا هغې زمانې خبره چې لوډ شیډینګ به ډېر و. لوډ شیډینګ نه و، کنې هغه کوم تار چې خلکو باندې را پرېوته که هغه بجلي پکې و نو ډېر خلک به هغې جنج کې مړه. نو دغه هوایي فایرنګ چې دی دا داسې یو کار نه دی چې هغې کې انسان بل سره مرسته وکړي، بل سره منډه تړه وکړي، بل سره هغه کار کې تعاون وکړي. مونږ ته قرآن دا قانون بیان کړی تاسو په ښه کار کې د یو بل تعاون کوئ، یو بل مرسته کوئ. وتعاونوا علی البر والتقوی. د ښه کار کې او پرهیزګارۍ او ښه کار کې یو بل سره تعاون کوئ. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. ګناه او سرکشۍ کار کې یو بل سره تعاون مه کوئ. صحیح. مفتی صاحب که موږ وګورو دلته کې که چېرې هغه ملګری بیا ډیمانډ کوي چې ما د واده کې ډزې کړې وي ته به مو راته اوس کوې، تعلق ورسره خرابېږي، بیا څه کول پکار؟ بالکل دغه وخت کې دغه ملګري پوهول پکار دي چې ما د ستا د ګټې دپاره دغه بدل خلاص نه کړو. صحیح. دې کې ستا ګټه وه، ستا د خاندان ګټه وه، ستا د خدای خوشحالۍ ګټه وه، ستا چې کوم میلمانه راټول شوي د دې ګټه وه، ستا د مستقبل د ګټې دپاره ما دا کار نه دی کړی. او که په هغې باوجود هم هغه خفه کېږي نو یاد ساتئ دغه شانتې کس نو بیا ځان ساتل پکار دي چې هغه په خپل ګټه باندې خفه کېږي. صحیح. دا بیا ملګری نه دی. دا پښتو متل دی چې هغه هوښیار دوست نه کمعقل دوست نه هغه هوښیار دشمن ښه دی. نو دغه شان کمعقل دوست چې هغه انسان د خپل ګټ او تاوان باندې نه پوهېږي نو دغه شان دوست نه بیا ځان ساتل پکار دي. دغه شانتې که سړی بیا غم خادي پرېږدي، تعلق پرېږدي نو دغه شانتې خلکو سره تعلق پرېښودل دا ناروا نه دي. که صرف دغه بنیاد باندې د غم خادي او تعلق پرېږدي چې تا زما په واده کې ډزې ونه کړې نو یاد ساتئ که چې دغې باندې د غم خادي پرېږدي نو دغه سړی پخپله ګناهګار دی او دا بل ګناهګار نه دی. صحیح. څوک چې غم خادي چا چې غم خادي پرېښود دغه ګناهګار شو، او چې چا چې ډزې ونه کړې هوایي او هغه بدل اخلاص نه کړو هغه سړی ګناهګار نه دی، هغه سړي ښه کار وکړو. او دغه سړی چې دا حقیقت کې ګناهګار دی چې چا په دغې غلط وجه باندې غلط بنیاد باندې بل سره غم خادي پرېښوده. صحیح. مفتي صاحب داسې هم پکې راغلي مونږ کتلي چې اکثر مشران خپل کشرانو ته وایي چې په واده کې به ډزې نه کوئ، تماشه وپکې نه، غیر اسلامي چې کوم رواجونه دي هغه وپکې نه. که چېرې تاسو دا وکړو نو زه به تاسو سره واده کې نه کښېنم، هغه تعلق چې کوم دی نو هغه هغوی سره ختمول غواړي. بیا مونږ کتلي چې دغه کشرانو بیا د دې خلاف ورزي هم کړې، ډزې هم کړي دي، تماشې یا چې غم نور داسې رسم و رواجونه هغه هم شوي دي. بیا که چېرې دغه کس اوس د ده واده له نه راځي، دغه تعلق ختموي، آیا دا جایز دي؟ بالکل مونږ داسې ودونه لیدلي دي او داسې شادي کارډ او واده چې کوم کارډونه راغلي هغې باندې لیکلي چې فایرنګ بند ہے، فایرنګ منع ہے، ډزې بندې دي، داسې خبرې خلکو لیکلي ښه خبره ده. او بیا کشران له پکار دي چې مشرانو دا ښه مشوره چې د هغوی د ګټې مشوره ده د خلکو د مخلوق او د اسلام د قانون مطابق او د ملکی قانون مطابق مشوره ده دا منل پکار دي. که سره یو کشر بیا هم د هغې مشر خلاف ورزي کوي، د مشر د خبرو د هغې د هدایت خلاف ورزي کوي نو دغه شانتې سړي سره غم خادي پرېښودلو باندې ګناه نشته. که ټایم وي نو شانتې ته به تفصیلا دا خبره وکړم چې نبي علیه صلات وسلام په زمانه کې ما تاسو ته وختي بیان کړو چې نبي صلی الله علیه وسلم منع کړی وه چې تاسو به دغه کاڼي چې دی ګوتو کې ونیسئ او ایستل به خلکو طرف ته نه کوئ. دوی مبارک دې نه منع یې وکړله. یو صحابي دی عبدالله بن مغفل، هغه یو کس ولیدلو دغه رشتہ دار او دغه دوست او تعلق والو چې هغه کاڼي راغستل او ایستل خلکو داسې بره اسمان طرف ته کاڼي ایستل. نو ده ورته ورغلو ورته ووایي چې ما په خپلو غوږونو باندې نبي علیه صلات وسلام مبارک نه اورېدلي دي چې دغه کار مه کوئ. لږ وخت تېر شو بیا هغه کس صحابي روان دی، هغه کس بیا هغه کاڼي ایستل. نو ده ورته ووایي چې تا ته ما مخکې مو ووایي چې نبي صلی الله علیه وسلم مبارک منع کړی دغې کار نه، ته لګیا بیا هم دا کار کې، زه به همیشه د با تا سره خبرې نه کوم، ما همیشه د با تا سره تعلق پرېښودو. نو دا انسان خپل ذاتیات دپاره خپل ذات دپاره چا سره غم خادي او تعلق پرېښودل نه دي پکار. که خبره دلته کې د دین راشي، د شریعت راشي، دغه شانتې د مخلوق او د خلق خدا او د مخلوق خدا د ګټې او د تاوان راشي نو دغه شانتې ځای کې انسان غم خادي پرېږدي، تعلق پرېږدي، په دې باندې ګناهګار نه دی. حدیث پاک چې درې ورځې مسلمان نه دي پکار چې درې ورځې نه زیات خپل مسلمان څخه قطع تعلق وکړي. نو هغې نه مراد دا دی چې د خپل ذاتي خبرو د وجې نه
فلانی ما ته خبرې نیغې وکړې، فلانی ما ته مخې لرالو، فلانی ما ته خپل ذات دپاره چې کوم خبرې دي نو خپلو کې خفګان نه ساتي. په اوله ورځ باندې دویمه یا دریمه باندې بیا روغه کول پکار دي. خو چې خبره د دغه شانتې معاشرتي خبرو راشي چې هغې کې د مخلوق نقصان وي، د هغې کې د معاشرې نقصان وي، هغې کې د نور خلکو تاوان وي، نو دغه شانتې ځای کې بیا د هغې سوشل بایکاټ پکار دی. صحیح. دغه شان د خلکو سره غم خادي پرېښودل پکار دی. دغه شان د سوشل بایکاټ د وجې نه به دغه خلک بیا دغې غلط کار نه منې کېږي. صحیح. ګرانو کتونکو په دې پروګرام کې به موږ د دغه هوایي ډزو حوالې سره خپلې خبرې جاري ساتو. مفتي صاحب هم زموږ سره پروګرام کې موجود دی. که ستاسو هم په دې حوالې سره څه داسې پوښتنې تاسو موږ ته کال کولی شئ او خپلې پوښتنې کولی شئ. ګرانو کتونکو اوس یو وړې شان دمې طرف ته موږ سره اوسئ. ګرانو کتونکو پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی خبره کوو مونږ د هوایي ډزو حوالې سره چې دغه د خوشحالۍ په موقع باندې کله هوایي ډزې کیږي نو اکثر د دې د وجې ځناورو انسانانو ته ډېر زیات نقصان رسي. اکثره داسې پیښې راغلي چې خلک پرې مړه شوي هم دي، هغه چې کوم دی نو معذوره شوي هم دي. د دې د وجې چې کوم دی نو یو خاندان مکمل په غم کې بدلیدی شي. دغه شان کیسې مخې ته هم راغلي چې کله واده وي، خادي وي او په دغه کې ډز وشي نو دغه د خادی کور دپاره چې کوم دی هغه خادي په غم کې بدله شوې هم ده. په دې باندې نن خبرې اترې کوو. مفتي صاحب د واده نه علاوه که موږ وګورو نو په 14 اګست کې د دې نه علاوه د اختر میاشت موږ وګورو، الیکشن چې کوم دی نو هغه وشي، الیکشن یو کس وګټي. د دې نه علاوه د کرکټ میچونو کې کرکټ میچ چې کوم دی نو موږ د فار ایگزامپل بهارت نه چې اکثر وګټو ډېر زیات دغه هوایي ډزې ډېرې زیاتې کېږي. بیا دغه خلک یو جواز پیش کوي چې دغه هوایي ډزې خو موږ اسمان طرف ته نه کوو یا په دې غر طرف ته کوو یا د سیند طرف ته کوو. په دې حوالې څه وایي؟ دا نفس او شیطان چې انسان د یو ګناه نه منې کوي، یو ګناه نه ګناه باندې دلایل ورکوي، یو ګناه باندې هغه ته یو دلیل ورکوي، نو هغې دپاره څه نه څه خبره ورته مخې ته راولي. یو نیک کار نه منې کول دپاره هغې ګناه دپاره څه نه څه جواز پیش کوي چې ته دا نیک کار مه کوه. لکه ډزې نه کول دا نیک کار دی او کول چې هغه ګناه دی. نو دغې ډزې کولو دپاره هغه یو جواز ورکوي چې دې ته نه چې ته ایثار نه شي، دې چې ته منې نه شي او دغه ګناه کې دې مبتلا وي، نو دې یو جواز او یو دلیل ذهن کې ور راواچي چې دا خو ته هوایي ډزې نه کوې، دا خو ته غر طرف ته کوې، دا خو ته شړو طرف ته کوې، هلته کې خو څوک نشته دی. نو دا زمونږ هغه نفس او شیطان یو حربه ده د دغې ګناه دپاره چې دغه ګناه د دې جاري وساتي. یاد ساتئ چې اوس غرونو کې هم خلک خپل مزدورۍ دپاره، خپل کار روزګار دپاره خلک پکې ګرځي راګرځي. زموږ ماشومان واړه د کلي خلک هغه غرونو طرف ته لاړ شي، هلته کې فټبال کوي، هلته کې لوبې کوي، هلته کې هغې خپل هغه کار روزګار کوي یا پټي هلته کې هغې ذمېداري کوي یا خلک آوټینګ دپاره غرونو طرف ته ځي. د انسانانو نه علاوه چې کوم دی نو هلته کې ځناور هم موجود وي. که موږ ځنګل وګورو یا غر طرف ته هغې ته چې کوم دی نو ګړي، بیزې یا داسې نور ځناور چې کوم دی موجود هغه پې هم لګېدی شي. بلکل دغه ځناور هم ځنګل کې او د غرونو کې ډېر پاتې کېږي. بل خلک هم آوټینګ دپاره نسبه غرونو طرف ته ځي، غرونو کې هغې آوټینګ کوي. نو دا یو صرف حربه ده د شیطان د دغې ګناه د جواز دپاره. دا څه جواز دلیل نه دی. یاد ساتئ چې هوایي فایرنګ چې کله انسان کوي نو دغه ګولۍ ایشتل د ده په اختیار کې دی، او چې کله ځمکې له راځي نو بیا د دې اختیار نه دی چې دا به په انسان نه لګي، دې باندې انسان لګېدی چې ځکه نن سبا خلکو شړې هم آبادې کړي دي. که موږ وګورو غرونو سره هم خلکو کورونه جوړ کړي دي، آبادو کې ځمکې ګرانې شوې نو خلکو شړو کې او په غرونو سره چې د هغه خپل کورونه آباد کړي دي. نو نن سبا خو آبادې دومره ډېر شوی دی چې هر طرف ته څوک ډزې کوي نو دا ځمکې له خامخا راځي او ځمکې باندې انسانان پاتې کېږي یا نور خدای مخلوق پاتې کېږي. نو دې کې خطره ډېر زیاته نن سبا د آبادۍ د کثرت د وجې نه خطره ډېر زیاته ده چې دا په انسانانو باندې راځي. مفتي صاحب دا خبره تاسو دلته جاري ساتي. موږ سره یو کالر دی. جی السلام علیکم. څوک خبرې کوئ د کوم ځای نه؟ وعلیکم السلام. جی څوک خبرې کوئ؟ طلحه د کراچۍ نه. جی څه به ویل غواړئ؟ زما خور د ایټ اټیچ دی، هغې ته څه دغه راکړه وظیفه. د څه دپاره وظیفه درکړي؟ ایټ اټیچ دی. صحیح، ټیک ده، تاسو ته صحیح تاسو ته درکوي. مفتي صاحب اکثر مونږ وکته د انجینرینګ ایټ اټیچ خو شوی دی او د میډیکل ایټ اټیچ پاتې دی، هغه راتلونکی دی.
کچاري دغه ماشومه کومه چې کوم دا را روان میډیکل ایټا ټیسټ کې اپیر کیږي یا بل ځل چې کوم دی اپیر کیږي یا وی چې دی لپاره ماته وظیفه راکړي. جی دغه ماشومې له پکار دي چې روزانه د الله له شانو اسماء حسنا کې یا حکیم دا به 78 ځله 78 پیره دوکه متیا ځله به یا حکیم وي کوم پر دې ایټا ټیسټ نه شوی او چې کله ټیسټ څنګه وشي هغه نورستو بیا رزلټ پورې یو ورځ لګي کو دو ورځ لګي رزلټ پورې ودی الملک القدوس وي 800 پیره الملک القدوس ایټا ټیسټ نورستو رزلټ پورې اور ایټا ټیسټ ایگزام پورې هغه ټیسټ پورې شه دي هغه یا حکیم 78 ځله وي. نو دیله کوشش دا کول پکا دي چې دا سبق چې وي نو خپل نیت پازیټیو کی چې زما میډیکل ډاکټر جوړېږم زما میډیکل فیلډ ته ځم نو د مخلوق خدمت لپاره چې کله انسان خپل نیت پازیټیو ساتي نو د خدای پاک رحمت هغه سره مرګري شي. نن سبا بعد خلک وي چې ډاکټري فیلډ کې پیسہ ډیره ده پای کې سکوپ ډیر دی او دغه پیسہ ډیره ده تنخواهګانې ښې دي دا سوچ نه ساتل پکار سوچ د مخلوق خدمت. صحیح. یو بل کالر دی مون سره جی سو خبره کوي د کم زینا جی سو خبره کوي زه کلیم خبره کوم جی بات خېږي جی او ما زنانه جی هغه دا تاسو می چازو هغه بیمار موسم کې بیمار شوی و. صحیح. او د عمرې لپاره اراده کړې ده عمرې لدی. صحیح. دا دا او د څنګه ګان ټینګ کپڑے ځان تک دي. صحیح. لہذا پر خپل چې کوم دی دا جایز دي کنه جایز. صحیح. تاسو ته مفتی صاحب جواب درکړي. جی دغه زنانه چې کوم بیماری ده نو دی له پکار دي چې پیډز وغیرہ ملایوي کی زنانه چې هغه یوز کی نو سره ګندګي بدن نه بهر نه راځي کپڑے نه څخه کیږي زمکه او غذا نه څخه کیږي نو هغه د یوز کی او دا شای زنانه چې بیمار وي یا انسان چې هغه بیمار وي ته معذور وي نو دی به هر یو مونږ لپاره نو یو داس کی هغه یو داس کی بیا دی طواف هم کولی شي هغه کې بیا دی تلاوت هم کولی شي خو څنګه وخت به ختميږي نو دی بیا نو یو داس کی. صحیح. نو دی دغه بیماری سره عمرې ته تلی شي دلته کې عبادت کولی شي خو صرف دومره ده چې هر یو مونږ لپاره به نو یو داس کی هغه یو داس کی کوم پر بیا داس نه مات شي یا ټایم نه ختم شي که ټایم ختم شو نو بیا مو 10 مات شو که بل طریقې باندې 10 مات شو نو بیا مو 10 مات شو او که ټایم نه دی ختم شوی بل طریقې باندې 10 نه دی مات شوی نو دغه یورین سره دغه 10 ماتي سره د دې 10 نه ماتي. صحیح. ګرانو کتونکو نن مونږ خبرې اترې کوو د هوایي ډزو حوالې سره چې دغه هوایي ډزې کمې کیږي نو د وجې ډېر زیات نقصانات کیږي. شریعت چې کوم دی نو هغه مونږ ته په دې حواله باندې سوی دغه کچرې د دې هوایي ډزو د وجې یو کس معذور شي دوی چې کوم دی یو کس مړ شي نو په دې حواله شریعت څه سزا مقرره کړې په دې باندې خبرې اترې جاري ساتو. اوس یو وړې شان دمې طرف ته ګرانو کتونکو پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی خبرې کوو. نن موږ پروګرام کې د هوایي ډزو حوالې سره چې دغه هوایي ډزې په شریعت کې دې ته په کوم نظر کتلی شي او دې د وجې چې کوم نقصانات کیږي هغې په حواله باندې شریعت څه حکم ورکړی دی. د پروګرام په دې برخه کې مونږ نعت شریف هم شاملو. دا وخت مونږ سره د نعت شریف دپاره موجود دی محمد عثمان. نعت شریف راته وړاندې کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحان الله. مفتی صاحب هوایي ډزو حوالې سره چې موږ خبره کوو د هغې خو یو شمېر نقصانات دي که تاسو موږ ته یو څو داسې بیان کړو چې هغې د وجې دا ډېر غټ غټ نقصانات کیږي. بالکل د هوایي ډزې ټول نه لوی نقصان خو هغه انسانیت ته دی هغه د الله له مخلوق ته دی خو هغې کې دننه نور هم داسې خرابۍ شته چې هغې ته زموږ کې ډېر خلکو خیال نه وي. صحیح. لکه ټول نه اول شریف نقطه نظر سره چې وګورو شریعت موږ ته د هغې کار اجازت راکوي چې هغې کې د خپل ځان یا د بل انسان یا د بل مخلوق ګټه وي. صحیح. ګټې والا کار به کوو او هغه کار چې هغه نقصاني وي تاواني وي هغې کې فایده نه وي نو هغه کار به نه کوو ځکه چې زموږ په ژوند کې ټول نه قیمتي شیز چې دی یاد ساتئ هغه وخت دی. صحیح. دا وخت داسې قیمتي شیز دی چې دې نه بغیر دې نه دغه شانتي یو بل نعمت نشته دی. که مال دولت نعمت دی نو دا انسان بیا ګټلی شي که صحت یو نعمت دی نو بیمار شي نو بیا واپس راتلی شي علاج سره ښه کیدی شي خو هغه تلې وخت چې دغه بیا واپس نه راځي. نو ځکه شریعت موږ ته یو قانون دا بیان کړی دی چې داسې کار نه ځان ساتئ چې هغې کې د انسان فایده نه وي او وخت پکې ضایع کیږي.
صحیح هوایی فایرنګ کې دغه وخت چې دی دا فایده بې فایدې اور د بیکاره اور بې ضرورته کار کې تنه وخت تیر شو که دغه وخت د الله جل شانو د مخلوق ته خیر رسولو کې تیر کړی دا به د عبادت ګرځېدلی وي. صحیح که دی په یو ښه کار کې په خپل ځان دپاره پیسې ګټلو کې بچو دپاره مور پلار دپاره نو اسلام کې دغه پیسې ګټل دا هم عبادت دی دا هم یو ښه کار دی د دغه وخت چې دا په عبادت کې لیکل کېږي چې دی یو ښه کار کوي نو هغه کار چې د هغې کې د هېڅ چا فایده نه وي نو دغه شانته کار ته اسلام حرام ویلی دی دینه به ځان ساتي. نو هوایي فایرنګ چې دا یو بې فایدې کار دی چې دی کې هېڅ فایده نشته نو ټول اول خبره دا چې دا بې فایدې کار دی وخت پکې ضایع کېږي او دا هغه وخت دی چې دی پسې بیا انسان آخرت کې وخت خپوي چې ما دنیا کې دغه وخت ولې ضایع کړی نو ټول نه لویه خرابي پکې دا ده چې دا یو بې فایدې کار دی کې ګټه نشته بلکې تاوان شته. دویمه خرابي لویه پکې چې هغې ته زموږ ډېر خلکو خیال نه چې دا خپل پیسو ته په خپله اور لګول دي ځکه چې دغه پیسه چې کوم مونږ وګورو نو دغه نن سبا ډېر مور او پلار رونو هغه به ډېر خوارې باندې به ګټلي ډېر په خوارې محنتونو باندې به هغې دا پیسې برابر کړي واده دپاره د خوشحالۍ دپاره او هغه پیسې د مور پلار د رونو هغه په خوارې باندې ګټلې شوي پیسې چې دی هغه به په یو سیکنډ کې په یو منټ کې پس 10 منټ کې به لکونو روپۍ هغه وړو کړي او داسې کار چې د هغې کې بیا مخکې څه انسان ته واپس ریکوري هم نه کېږي د هغې څه جواب هم نه راځي د هغې څه فایده هم نشته د هغې الټه انسان ته څه ګټه هم نه راځي نو دا خپل لاس باندې په خپل پیسو ته اور ورته کول دي نو بیزې پیسې لګول دا هم حدیث پاک قرآن پاک رب ذوالجلال فرمایي چې کوم خلک چې دی هغه اسراف کوي هغه بیزې پیسې لګوي دا د شیطان رونه دي د شیطان ملګري دي نو دغه هوایي فایرنګ دا خپل پیسه په خپله اړول دي دغه پیسه چې څومره په هوایي فایرنګ باندې لګي که چېرې دغه پیسه دغه واده په کور کې ولګولی شي دغه هلک له ورکړي شي دغې جینۍ له ورکړي شي هغې باندې د واده چې کوم ضروري کارونه دي انتظامات دي د هغې کې څومره خرچې دي هغې کې ورکړي شي نو یا به د هلک کور ګټو شي یا به د جینۍ کور شي. صحیح مفتی صاحب تاسو به دا خبر همدې ځای نه جاري ساتي دا هم سره یو کالر دی. جی السلام علیکم څوک خبرې کوئ؟ جی کار ډراپ شوی دی مفتی صاحب تاسو خپل جی نو دغه پیسې چې دی دا انسان له پکار دی چې که په خپله ګټلې دي نو خپلې ګټلې پیسې دا هم په ځای باندې ولګي په خپل ځان باندې بچو باندې مور پلار باندې رونو خویندو باندې یا په خپل خپلوانو باندې ولګي او که د بل چا ګټلې شوي پیسې د پلار پیسه ده د تره ده نیکه ده یا د رور پیسه ده نو هغه هم هغه ته په دروند نظر باندې کتل پکار دي داسې بیکار ځای کې پیسې ورکول نه دي پکار ځکه چې په ډېرو خوارو باندې به هغه به ملک نه بهر په مزدورۍ باندې ګټلې وي په مسافرۍ باندې به ګټلې کور نه به لرې وي هغه به ځان باندې تکلیفونه تیر کړي د بچو نه د مور پلار نه د خپل وطن نه هغه مسافري به یې کړي وي دغه تکلیفونه به برداشت کړي وي دومره خوارۍ باندې ګټلې شوي پیسې هغه د خدای پاک په نافرمانۍ کې او بیا د بل انسان د بل مخلوق په تکلیف کې ولګولی شي نو دا د پیسو چې دی هغه فضول خرچي ده فضول ضیاع ده د فضول پیسې تباه کول دي نو دا هم پکې یو لوی تاوان پروت دی چې الله جل شانو فرمایي چې دغه شانته خلک چې هغه بیزې پیسې لګي دا د شیطان رونه دي نو څوک چې هوایي فایرنګ کوي نو دغه هوایي فایرنګ د وجې نه دی د شیطان رو ګرځېدو د شیطان ملګری د شیطان په لاره باندې تلونکي وګرځېدو نو شیطان خو هم زموږ دشمن دی هغه خو دا غواړي چې د انسان تباه شي د انسان خوشحالي هغه په غم باندې بدل شي نو دغه شیطان ملګرتیا نه ده پکار بلکې د الله جل شانه د نبي علیه الصلاة والسلام مبارک د شریعت خبرې منل پکار دي. صحیح مفتی صاحب مونږ وګورو اکثر د هوایي فایرنګ نه علاوه خلک وایي چې مونږ آتشبازي کوو چاته ته نقصان رسي څوک پرې لګي نه آیا آتشبازي هم د دغه هوایي فایرنګ چې کوم دی نو دې سره یو شان راځي او د دې چې کوم دی نو دا منې ده؟ بالکل آتشبازۍ کې هم دغه مسله ده چې فضول پیسې پکې لګي د هغې څه فایده نه کېږي او بل آتشبازۍ کې چې کوم بارود به راځي هغه واپس مکې له راځي هغه هم ښکته خلکو ته نقصان رسي او په دې کې هم د پیسو زیاده او په هغې کې هم دماکې اوازونه داسې راځي چې هغه ځناور چې په کوم بوټو کې د شپې آرام کوي هغې ته هم تکلیف ملاویږي کوم واړه ماشومان په کورونو کې ودوي هغې ته هغې باندې تکلیف ملاویږي غیر چاپېر که اسپتالونه دي
الته کې مریضان ملاس وي هغې په آرام کې وي ICU کې مریض په تکلیف کې دی هغه خطرناک دی هغې ته تکلیف ملاویږي نو آتشبازي دا هم دغه شانته په دغه د هوایي فایرنګ په شانته دا هم د پیسو هغه تاوان دی پیسې چې دی په خپله اور ورته کول دي د هغې هم څه ګټه نشته نو دې نه هم ځان ساتل پکار دی او بل یو اهم خبره په دغه هوایي فایرنګ کې هغه دا ده چې موږ دې ته وګورو نو دې کې تاوان شته او ګټه پکې نشته صحیح دغه مخلوق کاغه انسان دی که زناور دی دا ګوله چې کله بره لاړ شي نو ځمکې ته یقیني راځي خامخا ځمکې ته به راځي نو چې کله ځمکې ته راځي نو نن سبا موږ وګورو چې زموږ دغه ښاریې هغې کې دوه درې چته کورونه جوړ شوي دي آبادۍ دومره ډېر شوی دی او په کلو کې هم موږ وګورو نو کلي هم ډېر زیات خواره شوي دي ډېر لرې پورې آبادۍ جوړ شوی دی نو چې کله دغه ډزې موږ په خپله زموږ په کور کې بره کله کله موږ تلي وو بره ګولۍ مې لو شوي دي زموږ بره ټینکۍ ده هغه لګېدلې ده نور داسې زموږ په کورونو بره نه ګولۍ تېر شوي موږ په خپلو اوازونه اورېدلي دي نو بیا داسې حالاتو کې چې کله انسان اوړی راشي ګرمي موسم راشي نو ګرمي موسم کې خلک مجبور وي چې کمره کې دننه ګرمي ډېر او کلو آسمان کې موسم لږ ښي بهر لږ موسم د کمرې نه ښي نو خلک بیا بهر ډېر سملي نو څوک چې هوایي ډزې کوي نو په اوړي موسم کې خو ډېر زیاته خطره وي د دې خبرې چې خلک په هغې باندې خوږ شي نو دغه شان د خلک چې یو علاقه کې په یو محله کې یو کس خوږ شو نو هغه سړی بیا خوږېدو د وجې نه دغه تکلیف ته خلک ګوري نو هغه محله ټول خلک بیا اوړي کې هم دننه سملي یېرې د وجې نه هغې احتیاط کوي چې دا ګاونډي خوږ شوی چې موږ ته دا تکلیف ونه رسي نو دغه خلک چې بیا دننه سملي او هغې هغه تکلیف ته ګوري نو هغې دننه سملو باندې هم هغې خیرې چې دغه هوایي فایرنګ کوونکو ته کوي چې هغه چا چې هوایي فایرنګ کړو دغه کس پرې خوږ شوی دی خدای د هغې څه داسې وکړي چې موږ ته دغه تکلیف جوړ کړو چې موږ بهر نه شو سملاستی نو دا یو ډېر لوی تکلیف دی خلکو ته چې هوایي ډز خو یو کس د خوشحالۍ نه وکړي خو هغه ډز چې دی هغه نور خلکو دپاره د غم باعث جوړ شي بعضې کورونو کې صرف یو نارینه وي هغه د هغې د ګټې والا د هغې د منډې تړې والا د هغې د خدمت والا د هغې د چې کوم روزګار او د کاروبار کولو دقه یو کس وي او هغه کس په دغې ډزو باندې خوږ راخوږ شي یا معذوره شي یا وفات شي نو ټول کورنۍ ټول خاندان بیا دغه هوایي ډزې کوونکو ته خیرې کوي صحیح مفتی صاحب که موږ وګورو دغه هوایي فایرنګ خلاف زموږ پولیس هم بار بار چې کوم دی نو مهم چلی په مختلف علاقو کې واقعي ورسرې زموږ د کلي مشران هم وي زموږ علماء کرام ورسرې هم وي دغه اګاهي کوي چې دغه هوایي فایرنګ نه ډډه وکړی شي دغه هوایي فایرنګ چې کوم دی نو دا موږ منې کړو دا رواج موږ ختم کړو یو رواج پښتنو کې جوړ شوی تاسو ګڼئ بیا هم دغه سلسله چې کوم دی جاري ده کمی چېرته دی آیا زموږ تربیت کې کمی دی بالکل دغه خبره ده چې اصل خبره تربیت ده چې کله یو کور نه انسان ته ماشومتوب نه دغه تربیت ملو شي نو هغه ماشومتوب نه په هغې طریقه باندې روان وي دغه بوټي چې اول نه نیغ شي نو دا بیا ټول عمر نیغ روان وي او که اول نه هغه بوټي کوږ شو نو هغه بیا ټول عمر چې هغه بر هم کوږ روان وي نو تربیت د کور نه کېږي چې کله یو مشر په خپله یو واده کې یو خوشحالۍ کې هغه په خپله ډزې ونه کړي نو د هغې هغه کشران هم د خپل مشر نه بیا هغه طریقې زده کوي که یو تره په خپل واده کې په خپله ډزې ونه کړي نور خلک پرې نه دي نو د هغې رورونه هغه هم دغه چل زده کړي چې زموږ تره په خپله هم واده کې ډزې نه وې کړې ملګري هم نه و پرېښي نو بیا چې دغه رورونو واده نو دوی بیا په خپل واده کې د مشرانو دغه چل زده کړي چې ډزې نه یې کول پکار نو هغې هم بیا ډزې نه کوي او چې یو کشر په خپله وګوري چې زموږ په خاندان کې ټول ودونو کې ډزې شوي دي نو هغه بیا ماشومتوب نه دغه زده کړي چې دا زه لوی شم نو زه هم بیا دغه ډزې کوم او بل دا چې زموږ په د کلي معاشره کې ماشومتوب نه خلکو ته دغه عادت ورکول کېږي تاسو به کتلي چې اختر راشي وړوکي اختر نو بازار کې دا مشینونه تماچې دا خرڅېږي کیلونې نو مور او پلار په ماشومانو باندې دغه زور نه راولي چې دا کیلونې او دغه تماچې او دا ما اخلي ځکه تاسو خیال کړي چې هغې بازار کې ګرځي کلي کې کورونو کې ګرځي یو بل باندې هغه پلاسټیک ګولې ونته کېږي پکې هغې باندې یو بل اولي نو داسې هم شوي دي چې هغه سترګه لګېدلې ده هغه ماشوم سترګو نه معذوره شوی دی داسې هم شوي دي چې پوزه کې هغه ننوتې ده او بیا اپریشن شوی دی نو دغه ماشوم چې ماشومتوب نه دغه تماچه اخلي او هغه بیا لارې کوڅو کې ډزې کوي نو دوی ماشومتوب نه دغه تربیت حاصل کو دې چې کله بیا لوی شي نو بیا د یوې خپل حفاظت دپاره تماچه اخلمه او بیا چې کله واده شي یا داسې خوشحالۍ موقع شي نو بس هغه سره تیاره کور کې تماچه پرته وي نو هغه بیا هغې باندې هوایي ډزې کوي نو دغه ټول نه لوی خبره د مور او پلار ته طرف نه ده چې هغې کور کې ماشوم دغه تربیت ورکړي ماشومتوب نه چې دغه قلم
ستا چې دغه د ستا هتیار دی ته به سبق وایې صحیح دغه تماچه غسل په ځای باندې دلنه ښایسته قیمتي قلم واخله. صحیح مفتی صاحب ستاسو خبر به جاري ساتو دا وخت یو کال الو چې موږ سره څوک دی. جی السلام علیکم، څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟ جی تاسو ته زموږ اواز درځي؟ صحیح کال آوټ شوی دی. مفتی صاحب تاسو څنګه د اسلحې خبرو کا چې دغه کلونې په دې بازارونو کې ملاویږي او بیا دغه ماشومان د هغې نه تربیت لي او هغه چې کوم دی نو په لاسونو کې ګرځي بجای د دې چې هغوی سبق طرف ته لاړ شي، علم حاصل کړي، دنیاوي او دغه شان اسلامي تعلیمات هم حاصل کړي. مونږ یو خبره دلته کې بله هم داسې نوټ کړې ده چې کله دغه وسله د خپل حفاظت دپاره استعمالیږي، ته ځان د دشمن نه بچ کړې نو هغه خو جایز ده. د دې نه علاوه موږ په خپل معاشره کې پښتنو کې داسې کتلي دي په سوشل میډیا باندې تصویران وباسي، په ګاډو کې ځان سره چې کوم دی نو دغه اسلحه ګرځي، د هغې نمایش کوي باقاعده، ځکه چې د هغې بیا اثرات په معاشرې باندې پروزي چې یو کس دی هغه په ګاډي کې ځان سره وسله ګرځوي، بیا نور خلک د هغه نه تربیت لي یا ترې نه متاثره کېږي، هغه وایي چې زه هم داسې ځان سره وکړم. اسلام په دې اړه څه وایي؟ اسلام خپل منونکو ته د خپل حفاظت دپاره اسلحه او دغه شیزونو کې خودو اجازت ورکوي، خو د هغې کې چې کوم رولز ریګولیشن طریقه کار دی هغې مطابق. صحیح. لکه نبي علیه الصلاة والسلام مبارک یو ځل صحابه کرام ته وفرمیل چې تاسو کې څوک جومات نه تیریږي او هغه سره غشې وي نو د هغې غشې هغه تیره طرف هغې باندې به لاس کیږدي. اوس دا غشې انسان سره شاته ملا باندې پروت وي نو چا سره تیریږي نو کیدای شي ملا باندې یا بل سړي په لاس باندې مفتی صاحب ستاسو خبر به جاري ساتو. موږ سره یو کالر دی. جی السلام علیکم، څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟ جی اولاد تاسو ته مفتی صاحب سلام رحمت خبرې کوم څه نه. جی جی مفتی صاحب مې تاسو کوم دي موضوع خو بدل ده، خو د خوب مې ولیدل ناشنا غونډه کې ما مفتی صاحب تاسو کولم په تعبیر راکړي نو ډېره مهرباني وکړئ. جی ستاسو سوال سره تاسو لږ دوباره وایي. خوب د معلومونی چې مفتی صاحب تاسو کوم د خوب مطابق. ها جی جی تاسو وایي. ما زما مشهور دی او هغه د خوریانو کتلې دي او په خوب کې داسې اندازه لري چې هغه هلته وفات شوی دی او اصدار چې وفات په خدا پته اړ دې شي چې کله یو مرګره راشي رشتہ دار چې پیدا خو ټیم وشو د جنازې ټیم د خبر ټیم دا پکار دی او خبره لیټ شوه بیا دې کې بل خورې راشي هغه یو پانچه راوړي لکه څنګه چې هغه کوي هغې کې خوراک مراکه میزاني موږ خوراک پرې دا روټۍ وخوره بیا به نورې خبرې بیا به کوو. روټۍ ته اوس ماشومان هم راشي هغوی موږ هغوی هم بیا روټۍ ورکړو دې وخت ګاډی ودرېږي او هغه کټ دی راکوزوي نو د الله سره زه ونیسمه خو بیا په دې پوه نه شم چې دا کور ته یوسو چېرته یوسو کوم ځای ته یوسو او بیا په دې خوب کې زما لاس لکه سړی چې په اوسې نه غواړي زه په پیو یا په ملۍ باندې زما لاس غوړ دي لکه سړی چې غواړي په دغه وخت زه رایق شوم ما چې مولوي صاحب موږ ته جواب راکړي چې دا د خوب صادر څنګه دی. صحیح مفتی صاحب تاسو دا غي جی زموږ د روډ ته دا خواست دی او ټول هغه کتونکي چې زموږ دا پروګرام ګوري هغوی ته دا خواست دی دا خوب یو داسې شیز دی چې دې کې بعضې باریکۍ وي بعضې خبرې پکې هغه پوره ډیټیل باندې انسان ځان پوهې کړي ووري هغې نه وروسته بیا د هغې جواب راځي. نو زموږ دغې وروڼو ته خواست دی که د چا داسې اهم خوب وي نو زما په د مشرق اخبار کې سنډے میگزین راځي اتوار پر ورځ باندې هغې کې کالم راځي زه هغې کې خلکو له جواب ورکوم روحاني کالم هغې کې روحاني مسایل په اوان باندې موضوع باندې هلته زما کالم راځي نو هغې ته لیټر کې خپل خط کې پوره دغه خوب ولیکي تفصیلا او بیا ما ته راولیکي زه به هغې جواب ورکړم. مختصر د دې چې کوم خوب ما واورېدو هغې مطابق دا چې دوی ورور مړ لیدلی دی نو یاد ساته چې خوب کې څوک انسان مړ وویني نو دا د هغه د حالت بدلېدو طرف ته اشاره ده. صحیح که هغه ژوندی دی او ګناهګار دی غلط کارونو طرف ته روان دی خدای پاک به نیکې ته راواړي او که چېرې هغه بیمار دی نو صحتمند به شي نو خوب کې څوک مړ وویني دا مطلب نه چې دی به مړ کېږي یا دی مرګ رانږدې دی نو دا به انشاءالله د روډ له به خدای ژوند ورکړي ژوند به ډېر وي او د ده هغه حالت به چې دی هغه به چینج شي که چېرې مخکې
غریبونو خدای پاک مالدار کی بیمارونو صحتمند بکی که بدعملونو خدای پاک باندې کارونو توفیق ولور کی او نور ټول کارین ته خاص چې کال باندې خوب کې بدا مسلې چې بعض اوقات کال ډسکنیکټ کیږي आवाज صفا نه بعض خبره دوه وخت صحیح رو رسی بعض رو نه رسی نو دغه د وجه بیا جواب کې فرق راځي نو چا چې دا شانت ډیټیل خوب یو بي او د غواړي چې ماته دغه تعبیر ملو شي نو سنډه میگزین کې د جوابونو ورکوم خط ولیکي مشرق اخبار په ایډیټر بنوم باندې ماته بیا لیټر ملاوي کې زه بیا جواب په سنډه مکمل تفصیل چې کوم تفصیلی جواب بلته ورکوم سنډه میگزین صحیح مفتی صاحب تاسو د اسلحې نمایش په حواله خبره کوله جی نو اسلحې نمایش باره کې نبی صلی الله علیه وسلم با صحابه کرام ته فرمایي چې تاسو کې څوک جماعت باندې تیریږي مقصد دا چې رش ځای کې کوم د خلک ډیری جی جی نو تاسو د خپل هغه غشي سر هغه ونیسه چې په هغه باندې بل سړی خوږ نشي صحیح اوس کوم وګورو نه غش شه د شاته وی او سره تیری وی نو بل سره بملا باندې ولګي لاس باندې ولګي معمولی به یو غري جی جی دا دومره تکلیف هم نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې نه غواړي چې د یو انسان نه بل انسان ته ورسي صحیح نو دغه تماچا او دغه اسلحه نمایش د سره بعض اوقات خلک زړه نه کمزوري وي جی اغي دا سوچ نه کې شهر دا د خپل حفاظت لپاره یې خده اغي به دا ګمانو کې مونږ باندې غلط رااله مونږ باندې چا اٹیک کو څوک غلط حرکت مونږ باندې کوي نو اسلحه نمایش کې بیا بعض اوقات خلکو ته د خیال نه شي دا باډي ګارد دی صحیح دغه سړی چې دغه خپل حفاظت د پاره دی اغي دا ګمان کې چې دلته کې څوک ډاکوان رااله یا څوک بل ته نقصان رسي یا قاتل رااله قتل کوي نو اسلحه نمایش دا بلا ضرورت نه پکار دغه د لپاره ملکی قانون شته دغه قانون مطابق چې دغه چلول پکار دی او بل دا چې موږ په کلی علاقې کې معاشره کې چا سره تماچا وی چا سره اسلحه وی نو بعض اوقات خلک غب کې هغه تماچا وته مخامخ کی صحیح تماچا وته مخامخ کی غب کې وته ولې مده یادا سه تماچا وته مخامخ کی دین هم اسلام باندې کړی دا صحیح نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې حدیث پاک کې فرمایي چا په بل مسلمان باندې اشاره وکړه د اسلحه سره یا اسلحه اوچه تکړه چا بل مسلمان ته اسلحه صرف اوچه تکړه دې زموږ د ډلې نه ده معنا دا چې دې هغه ته نقصان رسول غرض نه ده خو صرف هغه ماشین ته مخامخ کو کارتوس پکې نشته اسم پکې نشته خو بیا هم داغه په ځړ باندې یو یاره راځي یو خوف راځي هغه ته پته نشي کارتوس پکې شته او کنيشته نو دا دومره یاره د دې هم اسلام اجازه نه ورکوي بل دې سبا کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې څوک دې په اسلحه باندې اشاره نه کوي لکه لاس کې تماچا دا بل ته وشي دا دغه شیز راکا مالا نو په تماچې باندې به اشاره نه کیږي دا شیز راکا صحیح که موبایل ته نه غواړي خپل موبایل وسره مرګره دی مرګري سره د مرګري موبایل دی دا موبایل دراکا نو تماچې غلاس باندې به اشاره نه کوي بلکې بس لارس باندې بتوش دا مالا موبایل راکا نو مقصد دا چې اسلام دغه اسلحه او د مبارک دومره احتیاط تعلیم ورکي چې غب کې به هم بل څوک بل تماچا مخامخ کینا که اشاره کوي که څوک چاته आवाज کې دی خراشه نو هغه لاس باندې به اشاره نه کوي چې کوم لاس باندې وسه تماچا ده صحیح ځکه حدیث پاک راځي بعض اوقات شیطان هغه لاس ولو خوځي هغه به نیت نه سبب داس کوم خو شیطان په ځل کې وسوسه واچي شیطان ور باندې داس ځل کې خیال واچي چې سیټ ته دزو کا اخو دزو کا صرف یراوا او صرف هغه باندې مرګي سره غپ لگاوا نو داسې واقعیت شوي چې کس شه دی بیا پغه خوښ شوی دی هغه ته تکلیف رسیدلې دی نو هوایی فایرنګ هو اسه منه دی خو د اسلحه غلط استعمال دا هم سره منه ده صحیح ګران کتونکو پروګرام کې با مونږ په دې موضوع باندې خپل بحث جاری ساتو مفتی صاحب مونږ سره موجود دی که تاسو دې ټاپک حواله سره څه پوښتنې وي تاسو مونږ ته کال کولای شي او خپل پوښتنې کولای شي پروګرام کې زو یو وړي شان دمه طرف ته مونږ سره اوسئ پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی نن پروګرام کې مونږه موجوده چې په هوایي فایرنګ په ودونو کې یا د خوشحالۍ په موقع چې کله کیږي او د دې د وجې کم نقصانات کیږي په دې اړه شریعت دې ته څه وایي او هوایي فایرنګ کم چې دا د پیسو نقصان هم دی او د وخت نقصان هم دی دې ته شریعت په کم نظر ګوري په دې باندې زموږ نن موجوده او نن مونږ سره پروګرام کې موجود دی مفتی عبدالغفار قادری صاحب هغه مونږ سره موجود دي که تاسو هم په دې ټاپک حواله سره څه پوښتنې وي تاسو مونږ نه کولی شئ د پروګرام په دې برخه کې دا وخت مونږ سره د نعت شریف ټایم دی او نعت په مونږ ته وړاندې کوي محمد عثمان جی عثمان سبحان الله مفتی صاحب وختي مونږ د هوایي ډزو نقصاناتو باندې خبره کوله یو خو ویل کېږي چې د یو انسان قتل هغه پورا انسانیت قتل دی
دین علاوه چې کوم دی نو د پاکستان کې مونږ وګورو هوایي ډزو باندې پابندي ده د قانون دی چې هوایي ډزې به نه کېږي د قانون خلاف ورزي هم کوي یو تن دغه هوایي ډزې کوي هغه کم نقصاناتو سره مخ کېږي بالکل دا کم سړی چې هوایي ډزې کوي نو تاسو کتلي دا واقعات تاسو په علم کې وي چې دې کې سوونو ډزې کېږي یو ډز دوه ډز نه جی جی او یو کسان دو کسان هم نه وي لکه درې څلور کسان وي او هر کس چې دی هغه ډزې کوي خو لس ډزه شل ډزې باندې هم ګزاره نه کوي چارجر ته شي نو چې کله دا ډېر ټول کسانو هغه ګولې را جمع شي نو دا سوونو ګولې جوړېږي او بیا ښکته ځمکه باندې چې کله دا ګولې واپس راځي نو یاد ساتئ دا سوونو ګولو کو لاندې که یو کس هم رالو هغه یو کس ته هم دغه تکلیف ورسېدو یو کس هم پکې خدای دې نه کړي وفات شو نو قرآن پاک د یو انسان قتل ته هغه انسانیت قتل ویلی دی چې یو سړی بې ګناه قتل شو نو گویا کې دغه قاتل انسانیت ختم کو ټول انسانیت ختم کو د هغې وجه علما دا بیانوي چې دغه انسان سره تړلي ډېر خلک هغې نه متاثره کېږي چې کوم کس وفات شو د خدای دې نه کړي د هوایي ډزو نه نو هغې مور او پلار لوڼه خویندې بچي خپل خپلوان دوستان دا ټول چې دی هغه متاثره کېږي دغه نه نو د یو انسان قتل ته ځکه انسانیت قتل ویلی دی چې دې نه ډېر لوی انسانیت ته نقصان رسي نو دغه ډزې کوونکي صرف دومره سوچ وکړي چې دغه ډزې صرف ډزې نه دي بلکې دا د انسانیت قتل دی دی په قتل په عمل کې شریک دي دی لګیا دي د انسانیت قتل په کوشش کې لګیا دي که او شي نو ګناهګار شو که او نه شو نو بیا هم د ګناه او د کوشش او د خپل وس کوشش کولو هغه ګناهګار شو که چېرې عملي طور باندې خدای دې نه کړي خدای دې هر چا حفاظت وکړي چې هوایي ډزو باندې څوک ونه لګي خو بیا هم که ونه لګېدو نو بیا هم دی ګناهګار شو د دغې د انسان د قتل هغه کوشش اقدام قتل هغه ګناه په دوی باندې راله نو ځکه زموږ چې کوم ملکي قانون جوړ شوی دی چې چا هوایي ډزې وکړې هغه واده لږ پکې جیل ته ځي هغه پکې واده شپه او د جیل دغه ورځ شپه ورځ چې دغه جیل کې تېروي او چا ډزې وکړې هغه پکې ګرفتاریږي نو دا د دغې خبرې دپاره ده چې د انسانیت هغه جان او د انسانیت هغه قدر چې دغه پیدا شي خلکو په زړه کې او دغې عمل نه ځان وساتي نو دا ملکي قانون چې د هغه د شریعت په رڼا کې ټیک وي هغه شریعت سره برابر وي نو هغې عمل داسې دی لکه ګویا کې شریعت باندې عمل نو داسې ملکي قانون باندې عمل بالکل پکار دی چې هغه د شریعت قانون مطابق دی نو دغه ملکي قانون دا په قرآن باندې عمل دی دا په حدیث باندې عمل دی دا د الله جل شانو په فرمان باندې عمل دی نو دغه ملکي قانون باندې بالکل عمل کول پکار دی چې دغه شانته ګورنمنټ چې کوم قانون برابر کړی دی د هغې بیا چې کله واده راشي اختر راشي نو زموږ د میډیا کې د هغې تشهیر کېږي چې تاسو دغې ګناه نه ځان وساتئ نو دغې ګناه نه ځان ساتل پکار دی او که څوک بیا هم هوایي فایرنګ کوي نو هغې باندې ملکي قانون چلولو دغه هم صحیح دی او که چېرې خدای دې نه کړي د هغه نه څوک په عذاب شو دنیا کې زخمی شو یا قتل شو او ملکي قانون د لاندې هغه گیر نه شو نو یاد ساتئ د قبر او د آخرت هغه قانون شته حدیث پاک کې راځي چې قیامت پر ورځ باندې ټول نه اول حساب کتاب د خلکو د وینې به کېږي دغه انسان به چې کله حساب کتاب ته ورځي نو حقوق الله کې د هغه نه به اول تپوس د مونځ کېږي او په حقوق العبادو کې د اول تپوس به هغه د انسانانو د وینې کېږي که د لاسه د انسانانو وینې توی شوي وي نو حقوق العبادو کې ټول نه اول تپوس به دی کېږي چې دی اول خبره کې گیر شو اول خبره کې دی پاتې رالو نو دی بیا جهنمي دی هغې کې بیا سزا خوري نو ځکه دغه هوایي فایرنګ چې دی دا خو ملکي قانون خلاف ورزي هم ده خو الله چې کله د ملکي قانون کې گیر شو او که گیر نه شو نو د الله جل شانو قانون نه شي بچ کېدی دې د لاسه کم انسان کم ځناور کم مخلوق ته تکلیف رسېدلی او یاد ساتئ چې تکلیف رسېدل دا یقیني دي هوایي فایرنګ د وجې نه غوږونو ته تکلیف رسېږي خامخا خلکو غوږونو باندې هغه اواز چې دی هغه بد لګي بعضې خلکو ته غوږونو تکلیف پیدا شي بعضې ماشومانو ته هغه ویریږي خوب کې بعضې مریضانو ته بعضې کمزورې خلکو ته بوډاګانو ته مشرانو ته دغې نه تکلیف پیښیږي نو دغه تکلیف خو د دې یقیني دی او بیا ګولې په ښکته ځمکې باندې چې کله راځي نو انسان ته زخمی کېدل یا ځناور زخمی کېدل دا خو هغې کې شک دی خو دغه نور تکلیفونه دا یقیني دي که دغه تکلیف هم ملو شو نو د هغې اول ډزې کولو هغه ګناه به هم وي او بیا د بل انسان ته تکلیف هغه ګناه به هم وي نو دغه انسان بیا ډبل ګناه کې ګیریږي یو دغه کار کول دي دا هم ګناه وه او بیا د هغې هغه نتیجه ده د هغې هغه رزلټ دی چې بل انسان یا بل مخلوق په هغې باندې تکلیف شو هغې ته زخم ملو شو یا هغه وفات شو نو د هغې ګناه به ورته بیا بېله میلاویږي د هغې سزا بېله ده بیا صحیح ګرانو کتونکو پروګرام کې په دې موضوع باندې به موږ بحث جاري ساتو دا وخت موږ الو یو وړه شان دمه موږ سره اوسئ
ګران کتونکو پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی خبرې کوو موږ د هوایي فایرنګ حوالې سره چې شریعت دغه هوایي فایرنګ تر کومه حده پورې منع کړی دی چې د دې د وجې کم انسانانو یا ځناور یا نور مخلوق ته کم نقصان رسی په هغې حواله باندې شریعت څه وایي. مفتي صاحب تاسو د برک نه وړاندې د قانون خبره کوله چې زموږ پاکستان کې دغه قانون جوړ شوی دی چې هوایي فایرنګ به نه کیږي دا منع دی. مونږ ته شریعت څه وایي چې د ریاست قانون به مونږ تر کومه پورې فالو کړو دا څه حیثیت لري؟ بالکل یا کوم انسان چې کوم ځای کې پاتې کیږي نو هغه علاقې معاشرې د هغې خلکو د خیر ښېګړې دپاره چې کوم قانون جوړ شوي وي او هغې شریعت سره تصادم هغې خلاف نه وي نو هغې قانون باندې عمل کول لازم دي. او زموږ ملک الحمدلله مسلمانانو ملک دی او دلته کې زموږ په آئین کې دا خبره واضح الفاظ باندې لیکلې شوې ده چې آئین کې دا خبره واضح الفاظ باندې موجوده ده چې خلاف شریعت قرآن و حدیث نه خلاف څه قانون به نه جوړیږي. نو دا قانون هم د شریعت بالکل موافق ده بالکل برابر ده د شریعت حکم دی. نو په دغه قانون باندې عمل کول داسې دي ګویا چې موږ په شریعت باندې عمل وکړو په قرآن باندې عمل وکړو په حدیث باندې عمل وکړو په دین باندې عمل وکړو. نو دغه قانون او هغه بیا نافذ کول خلکو باندې او خلک هغې ته تیارول دا بالکل پکار دي. دغه کار باندې یاد ساتئ دغه زموږ انتظامیه دا داسې دي ګویا چې دوی په خلکو باندې شریعت راولي چې خلکو باندې دغه کار کوي په ډزې بندوي هوایي ډزې بندوي نو دا دوی باندې شریعت راوصل دي. دا د خلکو ذمہواري ده زموږ د عوامو چې عوام دغه حکومت سره په دغه کار کې مرسته وکړي دغه کار کې هغوی ورسره دغه قانون ومني او هغې باندې عمل وکړي. که هغوی د ملکي قانون نه خلاف ورزي کړي نو دا په حقیقت کې د قرآن او حدیث نه خلاف ورزي ده. دومره زور ورکړی شوی دی بالکل. نو دا شریعت چې کوم نن اول نه واخله تر اوسه پورې څومره قرآن او حدیث او دین خبرې وکړلې نو د هغې غرض هم دا دی چې دا ملکي قانون هم د شریعت نه خلاف نه دی. د هوایي فایرنګ دا کوم خبره چې دا قرآن کې هم شته حدیث کې هم شته په دین کې شته او دا زموږ ملکي قانون هم دی. نو ملکي قانون باندې عمل قرآن او حدیث باندې عمل دی قرآن او حدیث باندې عمل چې دا په ملکي قانون باندې عمل دی. نو یو ښه مسلمان دپاره قرآن او حدیث باندې عمل هم پکار دی او ورسره د ملکي قانون باندې عمل کول هم پکار دی. صحیح. مفتی صاحب کوم ګورو ډزې کول یا داسې نور رسم و رواجونه زموږ په ودونو په ښادیانو کې ډېر زیات دي. مختلف قسمه رسم و رواج دي په معاشره کې چې کوم دی نو هغه جوړ شوي دي او د هغې دپاره خلک چې کوم دی نو لګیا وي پیسې جمع کوي چې یاره یو واده به زه کوم او واده ډېر زیات ګران کار دی په نن سبا وخت کې دغه خرچې پوره کول. شریعت موږ ته په دې حواله باندې څه وایي چې تاسو واده په کم حالاتو کې کوئ؟ بالکل د اسلام چې موږ تعلیمات وګورو نو زموږ د عمل د اسلام نه بالکل خلاف روان دی. اسلام دغه واده د نکاح ټول نه آسان کار ګرځولی دی. دومره آسان کار ګرځولی دی چې ما پروګرام اول کې حدیث پاک بیان کړ یو صحابي دی عبدالرحمن بن عوف هغه واده کړی و اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم هغې مبارک په خپله موجود دي هغې مبارک هم دعوت نه دی ورکړی هغې مبارک هم ترې نه خبر شوي. واده په داسې خاموشۍ سره وکړو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعد هم د خپل واده دعوت ورنه کړ هغې هم خبر نه شو. نو دا ضروري نه ده چې موږ په واده کې ټول خاندان او لرې نږدې ملګري او ټول کلي له دعوت پکې وکړو. اصل شی چې دی هغه د انسان دپاره دا نکاح ده هغې کې حق مهر دی دغه خبره ضروري ده. زموږ ډېرې خویندې زموږ ډېرې لوریانې زموږ کشرانې دې وجې نه کورونو کې ناست دي چې د هغې سره د هغې مور پلار سره د جهیز دپاره پیسې نه وي چې هغې د خپل لور دپاره جهیز برابر کړي. یاد ساتئ جهیز دغه مسله جهیز دا قانون اسلام کې جهیز ورکول جایز دي خو جهیز مطالبه الګ کور نشي کولی. الګ کور دا نشي ویلی چې ماله به دا راکړې ښځې له زما ښځې له به دا کړې خپل لور له به دا کړې دا کړې دا کړې دغه لیسټونه جوړول او مطالبې کول دا جایز نه دي. دغه مطالبې اجازت نشته. د جینۍ د کور نه الګ طرف ته هم کچرې جینۍ کور مطالبې کوي چې تاسو مونږ له دا کوئ دا کوئ. بالکل جینۍ کور خپله ذمہواري ده د الګ کور خپله ذمہواري ده. الګ کور مطالبه د جهیز نشي کولی چې لور له به دا کې زموږ خپل لور له به دا کې زموږ کور ته به دا راوړي دا به راوړي. د خپل وس مطابق د جینۍ کور دپاره پکار دی مور پلار له پکار دی چې خپل لور له څه د هغې وس کېږي د خپل وس مطابق څه سامان ورکولی شي نو هغه دې ورکړي. او دغه شانتې جینۍ کور له هم دا نه دي پکار چې الګ کور نه وغواړي چې موږ له به دومره روزي راکوئ موږ له به دا شیونه راکړې دا شیونه به راکوئ دې خبرې اجازت هم نشته دی. نو چې کله موږ جهیز ته وګورو نو جهیز د وجې نه ډېر خلک پاتې دي ډېره زنانه په کورونو کې پاتې ډېر خلکو نکاحونه پاتې خلک وي چې موږ خوړه نشو ورکولی موږ د ولیمې دغه دعوت لا پیسې برابر نه دي. نو اصل شی چې دی هغه نکاح ده
او بیا خپل وس مطابق ولیمه ده. دا ضروري نه ده چې انسان ټول خاندان راټول کړي، لرې لرې ملګري راټول کړي او د خپل کلي خلک ټول راټول کړي او بیا هغې نو څه نکاح وکړي. نکاح دپاره صرف حق مهر چې خاوند ښځې له حق مهر ورکولی شي او بیا وس مطابق ولیمه ورکولی شي. نو دغه دوه څیزونه چې دغه نکاح دپاره پکار دي. دین علاوه که نور رسمونه دي، که جهیز دی، که نور اشیا دي، یاد ساتئ دا د اسلام د نکاح کې دا لازم کړي نه دي چې څوک لازم ګڼي دا د اسلام نه خلاف دي. که نکاح صرف دغې وجې نه پاتې ده چې جهیز نشته دی یا د ولیمې د لوی دعوت لوی درې سرو ډیشونو هغه پیسو تنظام نشته دی، که دې د وجې نه نکاح پاتې کېږي، یاد ساتئ دغه مور پلار د دغې بچو نکاح لیټ کولو په ګناه باندې ګناهګار دي. صحیح. مفتی صاحب د پروګرام اخره کې د هوایي فایرنګ په حوالې سره زموږ کتونکو ته به څه پیغام ورکوي، خاص کر هغه مشرانو ته چې کوم کشران دا عمل کوي؟ دا هوایي فایرنګ په خپل لاس باندې خپل پیسه تباه کول دي، خپل پیسې ته اور ورکول دي، او بل دا چې په خپل پیسه باندې بل انسان ته یا بل مخلوق ته هغه نقصان رسول دي. نو چې څوک بل ته نقصان رسوي نو یاد ساتئ هغه په خپله هم د تاوان نه بچ کېږي. که یو انسان په خپل واده کې بل انسان ته نقصان او تاوان رسوي نو دا واده خو به هفته پس ختم وي، خو د هغې ته رسېدلی هغه نقصان هغه تاوان به دته کیدی شي ټول عمر ملو شي، قبر کې هم ملو شي، آخرت کې هم ملو شي. نو خپله خادي د الله او د الله د رسول قانون مطابق تیرول پکار دي چې راتلونکي هغه ټول ژوند د خوشحالو وګرځي. او که خپله خادی کې د خپل ځان ته یا خپل خاندان ته یا خپل ګاونډیانو ته یا نور انسانیت ته یا نور مخلوقاتو ته نقصان ورسولو نو واده دغه څو ورځو خوشحال نه وروستو دغه هم هغه ډېر لوی دوران بیا را روان دی. که څوک دغه هوایي فایرنګ کوي نو یاد ساتئ دغې کې تکلیف خامخا رسیږي، لږ به رسیږي یا به ډېر رسیږي. نو دغه تکلیف هغه ریاکشن د هغې جواب به بیا دغه تکلیف رسونکي ته هم رسیږي. نو خپل خادي نه خرابول پکار، هوایي فایرنګ نه ځان ساتل پکار دی. صحیح. مفتی صاحب ډېره مننه، تاسو موږ ته خپل قیمتي وخت راکړو. محمد استاد تاسو هم ډېره زیاته شکریه چې تاسو موږ ته خپل قیمتي وخت راکړو. ګرانو کتونکو دا و د نن ورځې پروګرام، او په دې پروګرام په اخره کې همدا خبره مخې ته راغله چې کله موږ وګورو نو دین چې کوم دی موږ ته د ژوند هر اړخ تیرولو لپاره رهنمایي راکړې ده، او موږ ته هغه ښایي چې کله موږ عبادت کوو، کله چې کوم دی موږ غم کوو، کله موږ خادي کوو، نو هغې دپاره حدونه مقرر دي چې دغه حدونو کې دننه به موږ خپل غم هم کوو، خپل خوشحالي به هم کوو، خپل عبادت به هم کوو، او د ژوند نورې چې کومې زموږ چارې دي هغه به ترسره کوو. نو دغه خبره مخې ته راغله چې دغه هوایي فایرنګ چې کوم دی نو دا ډېر زیات نقصاني دي، د وجې نور انسانانو ته او نور زناور یا نور مخلوقاتو ته ډېر زیات نقصان رسي. که موږ وګورو حدیث پاک ته وي ښه مؤمن هغه دی چې د هغه د لاس څخپو نه او د هغه د زبان نه، د هغه د ژبې نه چې دویم مسلمان رور چې کوم دی هغه محفوظ پاتې شي. ګرانو کتونکو د پروګرام وخت سرته رسي، اجازت غواړو د الله په امان.